أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق الله العظيم. ودي ركوكي الله تبارك وتعالى ده حضرت شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام ده قوم ده مدين ده خلق واقعا ذکر فرمائل چکل حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام قوم مختا ده توحید دعوت کے خودو او ده کفر و ده شرک نیمنی کو او دغسی پا معاملاتو کی د دوکدهینا د ملاوٹنا پا ناپتول کی د کمی کولونا منکو د قوم سرداران اغوی را پاسدل حضرت شعیب علیہ السلام تا او چکم مومنان ورسر مرگرو اغوی تا دو خبری اکلی چی یو دا چی یا خوب مونگ تاسو د خپل کلینا جلاوطن کو او یادا چې تاسو زمون ملت تا زمون دین تا واپس راوړي. حضرت شعیب علیہ السلام جبل استقامت او د الله تبارک وتعالى په ذات باندې توکل او باور او اعتماد د هغوی انتها وا. قوم ته وی چې په الله تبارک وتعالى باندې موږ توکل کړی دی او موږ هیڅ چری چې د کفر طرف ته واپس نشوتلی. نو لہذا دعا فرمایل چې اے رب زما او زما د قوم په منځ کې فیصله فرمایا. نو چې کله د فیصلې وخت راشي د پیغمبر او دغه د قوم په منځ کې نو بل طرف ته سردارانو خپل قوم او عام خلق د گمراه کولو د پاره او په کفر باندې د قائم او دائم پاتې کولو د پاره دا پروپاګاندا وکړه چې کچری تاسو د شعیب علیہ السلام خبره اومنئ نو تاسو ته ډېر زیات نقصان ورسی او تاسو کاروبار به خراب شي او مالی بحران به تاسو باندې راشي. سرنګي په هر دور کې د کفارو دا یو سازش دی. په دې دور کې هم موجوده زموږ استادو په معاشره کې زموږ استادو په ملک کې هم دغه جنگ جګړې او دغه فساد روان دي چې يهود او نصارا وایي چې تاسو نظام تعلیم تاسو کاروبار تاسو تجارت تاسو مدارس دا هر څه د زموږ د قانون مطابق وي او زموږ د خوخي مطابق وي زموږ د منشا مطابق وي نو موږ در سره منو. او کچره تاسو په خپل خوخه باندې یو څه کوي د خپل د سوچ مطابق نصاب جوړوي د خپل د سوچ مطابق تجارت کوي د خپل د فکر مطابق چې تاسو معیشت چلوي دا مونږ ته منظور نه دی. او کچره تاسو زمون خبره ونه مانی نو تاسو باندې با پابندیان وي بندیزونه به وي په تاسو باندې پر رکاوټونه وي او بحرانونه به تاسو باندې راځي مالی مشکلات به ته پیدا کیږي. دا صرف د دې زموږ استادو د دې دور خبره نه ده بلکې د هغه زمانه نه دا کفار او دا وتیره ده او دا غوی طریقه ده. فورا د شعیب علیہ السلام نه د خلقو د بدزن کولو د پاره هغه دا خبر وکړه چې ګوره کچره تاسو د شعیب علیہ السلام اتباع وکړئ نو تاسو به نقصان کې پریوزي کاروبار به خراب شي او که په کاروبار کې ناپ تول پوره کوي رښتیا ویل شروع کوي ایمانداری وکړي معاملات سم کوي نو بیا تاسو سره تجارت نه کوي تجارت کې تاسو ګټه نه پاتې کیږي منافع به کم پاتې کیږي نقصان کې به پریوزي. نو چې کله دا خبر وکړه د وخت پیغمبر خلاف پروپاګاندا د بدنامولو سازش
چې دا شروع کړه د الله تبارک وتعالى عذاب متوجي شو او دوی باندې د اور عذاب پیراله او دوی باندې زلزلہ رااله او په دوی باندې چغوالو یو आवाज ور باندې راغی شور دغه د وجنه د درې قسم عذاب الله تبارک وتعالى په دوی باندې مسلط فرمایل وقال الملأ الذين او سرداران وكسانو كفروا كافرانو من قومه د قومنا لئن اتبعتم کته تاسو پیروي کړه شعیب علیہ السلام انکم بشک تاسو اذن په دغه وخت لخاسرون نقصان مندون کی وای فاخذتهم الرجفه پسونی ولدوی زلزله فاصبحوا ندوش لسبا في دارهم فخلق قرن کی جاثمین پر مخبراتو الذين كذبوا كما چدرو وغنلو شعيب علیہ السلام لرا كأن لم يغنوا فيها لك چدوی اډو اسدل نو پدی کې الذين كذبوا كما چدرو جن وغنلو شعيب علیہ السلام لرا كانوا هم الخاسرين ودوی زیان کاران نقصان مندن کی فتولى عنهم بیا واپس شو دا غوینا وقالوا يا قوم يزما قوما لقد ابلغتكم بشک ما رسول وی تاسو ته رسالات ربي پیغامونه در رب خپل ونصحت لكم او ما نصیحت کړو تاسو ته فكيف اسا پسنګ ز افسوس وکړم على قوم الكافرين کافر قوم باندې شعیب علیہ السلام خپل پیغام دوی ته ورسو او دوی په قوم کې دا ډنډوره کړه چې کچې شعیب علیہ السلام خبر اومني او خپل دین او خپل ملت پرې دی او تجارت رختیا ویل او ناپتول کې کمی کول او چل ول او دوکدهی دا پرې دی نو بیا تاسو تجارت خراب شي نقصان کې وپرې وي نو د الله تبارک وتعالى عذاب په دوی باندې مسلط شو او بیا په سبب باندې داسې شو د الله د عذاب د وجنه د دوی هغه محلات هغه په کندراتو باندې بدل شوي او دوی په خپل کورونو کې پړ مخ پراتو مړو ټول د درې قسم عذابونه ور باندې راغلي نو چې کله حضرت شعیب علیہ السلام وکړو خپل قوم ته سوای د هغه کسان چې کوم شعیب علیہ السلام سره ایمان وروړي مسلمانان نو دوی باندې چې کله د الله عذاب راغی شعیب علیہ السلام وکړو چې پورا قوم هلاک پروت دي مړو پراته دي نو شعیب علیہ السلام ورته خطاب کوي یا قومي ازما قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي یقینا ما رسول تاسو ته پیغامونه در بخپل او ونصحت لكم ما تاسو ته نصیحت کړو یعنی دوی هلاک پراته دي الله رب کائنات چې کله چاته اوري نو بیا د الله تبارک وتعالى ذات چې دی هغه وسایل ته محتاج نه دی حالانکه بظاهر دوی مړ پراتو مړی دي ځکه خلک وایي چې مړی بسنګ اوري الله تبارک وتعالى چاته اوري نو هغه اورول شي څنګه چې د غزوه بدر په موقع باندې نبی علیہ السلام د اویا مشرکین او سردارانو سرونه قلم کو کوی ته وګرځو د پاسه پیودره او فرمایل چې هل وجدتم ما وعد ربكم حقا چې زما رب تاسو سره وعده پوره کړ کنه چاوي چې دی خو نه اوري پیغمبر اسلام فرمایي چې تاسو نه خاوري لګیا دي نو چې کله الله تبارک وتعالى چاته اوري نو دا په قبر کې د مرګ په حالت کې هم ورته اورول شي ځکه نبی رسول الله والسلام فرمایي دا قبر تاسو عام د خور ډیر مګنئ دا د جنت د باغچونه یو باغچه ده یا د جهنم کندونه یو کند ده نو دا څنګه چې انسان مړ شو ورسره ختم شو نو لہذا حضرت شعیب علیہ السلام ورته وی فكيف اسى على قوم الكافرين اخو تاسو ته ډېر نصیحتونه کړو تاسو زما ونه منله اوس د الله د عذاب په گرفت کې رااله هلاک شوي نو زه په تاسو باندې څنګه افسوس وکم افسوس خو په هغه چا باندې پکار وي چې ناګهاني یو حادثه ور باندې راشي او هغه یو سیزنه خبر نه وي واقف نه وي د الله پیغمبر تاسو ته سوالونه کوي منتونه کوي د الله پیغام در رسي او دغه عذاب نم یری د آخرت چې کوم پیغام دی د آخرت چې کوم دایمي زندگی ده داغي په باره کې یو سیز تاسو ته واضح بیان کو ونصحت لكم ما نصیحت کړی تاسو خدای باوجود چې کله یو انسان په زور خپل ځان جهنم کنده ته ورځي د الله تبارک وتعالى د ذات مقابله کوي او د الله تبارک وتعالى د حکمونو مقابله کوي ښکاره مخالفت کوي نو بیا په داسې خلکو باندې حضرت شعیب علیہ السلام فرمایي چې
فكيف آسى على قوم كافرين کافر قوم باندې څنګه افسوس وکم ان دا د افسوس قابل هم نه دی چې کوم خلق د الله تبارک وتعالى د عذاب د وجه نه دي هلاک شو بلکې په داسې خلکو باندې الحمدلله ویل پکار دی فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین رب کائنات په خپل باندې فرمایي چې د کافرانو د ظالمانو جړې ختم کړې شوې نو چې کله ظالم د دنیا نه ختم کړي شي نو په هغې باندې الحمدلله ویل پکار دی د ظالم خاتمه د مظلومانو دپاره د خوشحالۍ موقع وي ځکه الله تبارک وتعالی په هغې باندې خپل حمد و ثنا بیانوي شعیب علیه السلام هوایي چې فکیف آسى علی قوم کافرین کافر قوم باندې زه څنګه افسوس وکړم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك